دې صورت کې اصلاحي پروګرام ذکر کړي خداوند تعالی چې په یو معاشره کې دننه امن او سکون او اصلاح چې راځي نو دلته کې الله پاک اوه اصول بیان کړي دي د هغې دپاره چې کله دا اوه اصول لاګو شي په یو معاشره کې په هغې کې دننه بیا امن او اصلاح او سکون راځي د معاشري اصلاح چې راځي نو په دې څیزونو باندې راځي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم الله وی ایمان والو مخکې کېږي د الله د حکم نه او د رسول د طریقو نه الله نو ویریږي الله اورېدونکی او پوه دی اولنی اصول د معاشرې د اصلاح دپاره دا دی چې کله په معاشره کې دننه د قانون لحاظ ونه ساتلی شي مذهبي طور باندې چې کله په یو معاشره کې دننه د یو قانون لحاظ ونه ساتلی شي نو هغه ځای کې اصلاح چرې هم نه راځي د اصلاح دپاره اولنی شرط دا دی اولنی اصول دا دی چې هغه ځای کې به په معاشره کې دننه به خلک هغه د قانون لحاظ به ساتي او د هغې تابعداري به کوي دویم شرط یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول دویم شرط دا دی د معاشرې کې دننه د اصلاح دپاره چې په یو معاشره کې دننه ګورئ نن زمونږ په دې ملک کې او زمونږ په دې کورونو کې او په دې محلو کې وطن کې اصلاح چې نه راځي د اصلاح په نوم باندې بلها شی پروګرامونه کېږي اصلاحي پروګرام څوک ولا یو سیز پیش کوي څوک ولا بل سیز پیش کوي خو د قرآن کریم نه بهترین بل قانون چا نه دی پیش کړی او بل پروګرام د اصلاح چا نه دی پیش کړی او نه یې پیش کولی شي نو د معاشره کې دننه چې اصلاح راځي که نه ګورئ اصل کې په کور کې دننه فساد ولې پیدا کېږي هغه کور کې دننه خلک د رولز او د قانون تحت زندگی نه تیروي چې کله رولز او د قانون تحت زندگی تیر نه کړي نو هغه ملک هم فساد نه ډک شي کور هم فساد نه ډک شي هغه رونه هم ټول تتر بتر شي هغه ټول حالات تباہی طرف روان شي او دویم اصول قرآن کریم د اصلاح دپاره دا ښوولی دی چې په معاشره کې دننه چې اصلاح راځي نو هلته کې به آدابو لحاظ ساتلی کېږي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نن په دې معاشره کې مونږ او تاسو وګورو زمونږ د معاشرې څه حالات دي یاره آدابو د سره څه لحاظ نشته دی حتی کې دونه معاشره دونه بیادبۍ طرف ته ور روانه ده چې عالم د خلکو نه د اخلاص امام د خلکو نه د اخلاص مور و پلار حیران بشي یار دریم اصول قرآن کریم پیش کوي د معاشره کې دننه اصلاح دپاره یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين کله چې معاشره کې دننه فساد پیدا کیږي کور کې دننه فساد پیدا کیږي رور او درور په منځ کې فساد پیدا کیږي رشتہ دار او د رشتہ دار په منځ کې چې کله فساد پیدا کیږي نفرت پیدا کیږي بغض حسد پیدا کیږي د هغې وجه دا ده چې ته په دې ټولو ځایونو کې په هر ځای کې اصلاح غواړې امن او راحت او خوشحالۍ غواړې نو قرآن دریم اصول پیش کړي دریم نمبر اصول قرآن پیش کړی دی چې ګورئ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا
وی کله چې تاسو له خبر څوک دروړي یا تاسو له خبر راورسي نو الله وی ډایرک پاغي باندې اکشن ماخله کنه. ته خو د قانون تابعدار یې کنه، ته خو جانور نه، ته خو یو بل مذهب والا نه. ځکه د اسلام نه علاوه نور چې کوم مذاهب د خود ساخته د هغوی د لایف او د زندګۍ څه اصول نشته دی، څه رهنما اصول نشته دی ما سوا د اسلام نه، چې اسلام تمام انسانیت د پاره یو بهترین اصول را لېږلي دي. نو الله پاک وی په معاشره کې دننه کور کې کلی کې رور او ضرور په منځ کې چې دا اصلاح راځي او غواړي چې اصلاح راشي د هغې دپاره اصول دا دي. ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا. کله چې یو فاسق، یو نافرمانه سړی، یو بدنامه سړی، یو دروغجن سړی، یو شیطان سړی، یو هغه سړی چې هغه تهمتي والی داسې یو قسم خبر که تاله څوک دروړي او تاله راورسېږي په ذریعه باندې، نو الله وایي فتبینو د هغې تحقیق او ریسرچ وکئ. بغیر د تحقیق نه د هغې جواب به نه ورکئ، بغیر د تحقیق نه په هغې باندې به ایکشن نه اخلئ، بغیر د تحقیق نه به په هغې باندې کاروایي نه کړئ. ځکه ان تصیبوا قوما بجهالة، تاسو به په غلط فهمۍ د وجې نه، تاسو به په ناپوهتیا او جهالت د وجې نه، ځکه د دې مسلې تمام اجزاو نه به ته خبر نه یې، تحقیق به تا نه یې کړی، بلا تحقیقه به ته یو کار وکړې، یو رور ته به څه وکړې نقصان به ورسوې، رشته دار سره به جنګ جګړه وکړې، بل یو ایکشن به ته واخلې، ستا د وجې نه به یو قوم ته، یو قبیلې ته، یو خاندان ته، یو سړي عزت ته نقصان به ورسېږي بجهالت، په غلط فهمۍ سره، په جهالت سره. فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. نو کله چې سبا هغه خبره ښکاره شي او هغه خبره رښتیا ورته راشي نو نادمین بیا به پښیمانه ملامته به کې ځان خپل چې هلکه دا خو ما غلطي وکړه، تحقیق مې نه و کړی، دا خبره داسې نه وه، داسې پکار وه. نو الله وایي څلورم نمبر اصول دا دي. دریم نمبر اصول چې کله تاسو له څوک خبر دروړي، تاسو له سړی خبر راورسئ. نن په دې معاشره کې خدا یو مصیبت دا اور بل شوی دی که نه. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یاتی هؤلاء بوجه و یاتی هؤلاء بوجه. نن د دې خلکو ډیوټیانې داسې لګېدلې دي په دې معاشره کې دننه چې مال به راشي په یو مخ به راشي، تاله چې درځي نو په بل مخ به درځي. حدیث مطلب دا دی چې مال به یو شانتې خبره کوي او تاله به بل شانتې خبره کوي، بل چې لاړ شي نو هغه به بل دریم شانتې خبره کوي، بل به څلورم شانتې خبره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا ډېر بدبخته انسان دی، انتهایی بدبخته انسان دی. نو دریم اصول دا دي د معاشره کې اصلاح دپاره چې ته په معاشره کې دننه اصلاح غواړې نو د هرې خبرې به تحقیق کې، بغیر د تحقیق نه یو خبرې پسې نه ورپسې کېږي او یو خبرې باندې په یوه مسله باندې بغیر د تحقیق نه ته به په هغې باندې ریکشن نه کړې، ځکه د هغې چې کوم انجام دی هغې غلط راوځي. بیا څلورم قانون الله دنیا والو ته پیش کوي چې په معاشره کې به اصلاح څنګه راځي. کور کلي کې به اصلاح، رور او د رور، خور او د مور، پلار او د زوی، د ګاونډي او د ګاونډي، د ملک او د ملک اصلاح به څنګه راځي. الله وایي وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. څلورم اصول د معاشري د کور کلي د ملکونو د عالمي دنیا اصلاح چې راځي نو په هغې کې
تب د ظلم خلاف ودرېږي، حق طرف ته به ودرېږي. ظلم خلاف به ودرېږي او د حقې خبرې ملګرتیا به کې. نو هله به کور کې دننه ماشه دوه ورونو مسله چې راشي، دوه ورونو مسله راشي، دوه خاندانونو دوه قومونو مسله چې راشي، د دوه ملکونو مسله چې راشي، الله وی وان طائفتان من المؤمنین، اختلافات راځي. ګوره که څوک دا وایي چې اختلافات نه راځي، دا غلطه خبره ده. اختلافات کور کې راتلی شي، محله کې راتلی شي، هر حال کې اختلافات راتلی شي، خو لیکن د اختلاف حل او د فساد د ختمولو څلورم اصول دا دي. الله وایي که دوه قومونه د مسلمانانو، دوه قومونه په یو بل کې ونښتل، دوه رونه په یو بل کې ونښتل، که دوه ملکونه په یو بل کې ونښتل، او که دوی ګویندې په یو بل کې ونښتي، خیال هم دی که نه؟ دا په یو بل کې ونښتي، الله وایي اوس په دوی ګویندو خواښې سکر به څه کوي، د دوه ورونو پلار به څه کوي، رشته دار به څه کوي، دوه رشته داران ونښتل، درېم رشته دار به څه کردار وي، دوه قومونه وختل، د درېم قوم به کردار څه وي، د اصلاح به څنګه راځي په دوی کې. الله وایي فاصلحوا بینهما، اصلاح به کې د دوی په منځ کې، اصلاح به کې، روغه به راولې، منډې ترړې به وې. یو د پښتنو روغې دي که نه، دلته لاړ شه هلک وایي تا ته وښوي، ډېر سپک سپک خبرې کوي، سپک سپورې د پسې وایي، او چې ما پسې راشي ما ته وایي خبرې ته خو ډېر ښه سړی او هغه خو ډېر ناکاره دی، هغه له خو موږ ډېر منتونه جرګې وکړې خو خبره نه مني او ستا سمه بېعزتي کوي. زموږ دا روغې که نه. خو به هر حال الله وایي فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، کچرې نه کېدله صلح نه کېدله، نو اوس دا دوه رونه، دوه ګویندې، دوه قومونه، دوه خاندانونه، دوه رشته داران، په دې کې دا دواړه خو په حقه باندې د سره کېدی نه شي، یو به خامخا په ناحقه وي. نو الله وایي د دې حق پرست خلکو سره ودرېږه او د دې هغه ناحقه خلکو خلاف وجنګېږه او هغه مجبوره که په هغې باندې زور راوله، هغه دباو که دې خبرې له چې هغه راشي او دې خبرې له غاړه کېږي، خپل هغه څه ومني، خپله غلطي ومني او هغې سره کېږي. او زموږ معاشره کې قانون دا دی چې څوک زورور وي که ظالم وي نو د هغه ملګرتیا خلک کوي، او بیا چې څوک مالدار وي لږ غوړ غوندې کېږي که نه، غوړ غوندې کېږي، نو اکثر ډېر ښه خلک هم هغه طرف ته زور کوي بیا. نو بهرحال پنځم قانون الله پیش کوي د اصلاح دپاره. په کور کې دوه ګویندې دي، مختلفو خاندانونو نه دي راویستي دي، دوه رشته داران دي، یا لکه دوه قومونه دي، مختلف قومونه دي که نه. الله وایي یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا من ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون. پنځم الله دنیا ته د امن پیغام دارا لګلې دا پیش کوي چې ګورئ همیشه به په معاشره کې دننه قوم پرستی څه شي، قوم پرستی، نسب پرستی دې له به زور نه ورکوئ، لکه څنګه چې د انصارو او مهاجرو خپلو منځ کې تکرار راغلی. د صحابه کرامو رضی الله عنهم، انصارو او د مهاجرینو دو ملګرو په خپل منځ کې څه تکرار وشو، یو آواز وکړو یا معاشر الانصار، بل آواز وکړو یا معاشر المهاجرین. رسول الله صلی الله علیه وسلم وګونو مبارکو ته خبر ورسېده چې سیبه داسې حالات دی، انصار والا خپل خاندان راغواړي او مهاجر خپل خاندان راغواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غصې نه ډک شو او پیغمبر علیه السلام وایي د ټولو نه بدترین کار دا دی چې ته قوم پرستی کې څه کې، قوم پرستی وکې، څه وکې، نسب پرستی شروع کې. زما دا قوم ښه دی او دا قوم ښه نه دی، او زما قوم داسې دی او دا داسې دی، موږ داسې غټ خلک یو،
مونږ د داسې خاندان سره تعلق ساتو، مونږ میاګان یو، مونږ پښتانه یو، مونږ اسمان یو، مونږ څه یو ځمکې یو. نو معاشره کې دننه چې اصلاح ختمې دننه په کور کې دویم ګویندې دي، یو د کم خاندان بل د کم خاندان. نو سیبا چې ته چې اصلاح ختمې د دواړو لا په یو تله کې ګوره، یو تله کې بساته، یو تله. شپږم نمبر قانون الله فرمای، الله اکبر، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. شپږم قانون دا دی چې یو بل باندې بدګماني مکوئ. معاشره کې چې فساد دغه کېږي که نه، او دا سیستم چې خراب دی د کورونو او د انګویندو د انګوریانو، حیران بشئ یار. ټول د څه نه د بدګمانۍ د لاسه وایي زما سره غصه نه کوي، د بل انګور سره ښه کوي. او یا دوه مسلمانان په خپلو کې ولاړ وي، دی به ورته داسې نیغ نیغ کېږي چې ګورې زما نوم اخلي که ما پسې لګیا دي ښه کسه. دا د معاشرې د تباهۍ سبب ګرځي. اووم نمبر، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. معاشره کې دننه چې فساد ختمیږي، اصلاح راځي. د اصلاح دپاره بهترین قانون سره الله وایي تاسو به چغلخوري نه کوئ، ځکه چغلخورۍ سره او تجسس سره، جاسوسۍ سره